پښتنو په کورونو باندې غم نه دی قیامت دی. د مور رشته چې هغه د هر طرف نه زخمی شوه. یو طرف ته یې د رور د جنازې کټ اوچتېدو، بل طرف ته یې د بچي د جنازې کټ اوتېدو. موږ له خپلې پیسې واپس راکړي دي غوښتلې، نو هغوی به ورته ویلې چې زه در کوم یا نن یا سبا. چینچي مې ترې روانه کړه، چینچي بوتله بره. جومات خواله چې څنګه راورسېدل دلته ډزې شوې بس، او دوی دغلته بس یو بل باندې شروع وکړه. هر سړی چې د 10 کالو دښمني وي او کورخانۍ ژوند هم وي خو فریاد کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمنو کتونکو السلام علیکم. سنگرخان ما او بیا د بدقسمتۍ نه د پښتنو په کورونو باندې غم نه دی قیامت دی. یو طرف ته د ماما جنازه اوچته شول او بل طرف ته د خوري جنازه اوچته شول، او سیبه په دغه خو خاورې واوړې دي، خو شاته چې کومې رشتې وي او په دغه رشتو کې بیا د مور رشته چې هغه د هر طرف نه زخمی شوه. یو طرف ته یې د رور د جنازې کټ اوچتېدو، بل طرف ته یې د بچي د جنازې کټ اوچتېدو. سیبه مسله څه وشوه؟ په دغه ګلونو باندې خاورې په څه خبره واوړېدلې چې په دې خلکو باندې دا څه چل شوی دی؟ دا مرګ دومره آسان شو. دا بیا هغه انسان دی چې چاته اشرف المخلوقات ویلی شوی دی. موجود یم دا وخت سن له 400 ده، تحصیلي تنګی دی، دادو کلي پیرانو علاقه ده. دلته کې پرون دغه غم شوی دی. ما سره دا مشران ولاړ دي دلته کې، دغه دوی سره څه خبرې کوو. السلام علیکم ډاکټر صاحب. وعلیکم سلام. څنګه لجي طبیعت هم ښه دی؟ خیر به غواړو جي، خیر به غواړو. ډاکټر صاحب دا راته ووایئ چې غم نه دی قیامت دی، په دې کلي باندې ام دی، په دې کورونو باندې ام دی، واقع څه شوې ده؟ ټول اول خو سنگرخان ستا او ستا د ټي وي ډېره شکریا ادا کوو چې تاسو رالی او دا غږ چې کوم دی دا نور دنیا ته رسوئ. خبره داسې ده چې ځینې کار زړه دښمني یا یو داسې خبره چې په هغې حل نه وي، مثال په طور باندې مړی پکې شوی یا د جایداد تنازع یا یو داسې تنازع چې د هغې حل دا انساني فطرت دی چې انسان پیدا شوی دا شیزونه ورسوي. خو دا کیس چې کوم دی نو د دې نوعیت بدل دی. دا داسې دی لکه مثال په طور باندې एकदम چې بم خلاص شي په یو وړه خبره، په یو معمولي خبره باندې، لکه ماما او خوری څنګه چې سنگرخان ویلو، په دې باندې مطلب دا دی څنګه چې د انسانانو دغه چې هغه بې صبري او د روغوالو لته دا مطلب اخیستل پکار دي چې لکه ته صبر وکې او برداشت وکې، نو داسې موقع به نه راځي. په بې صبرۍ او په تونخوۍ او په دې په نتیجه کې مثال په طور باندې دغه جنګ وشو چې نتیجه کې مثال په طور باندې 2 کسه وفات شو، یو ماما او خورې، دا ډاکټر صاحب او دا سجاد، دا په موقع باندې وفات شو او 3 کسان پکې زخمین دي. قدرمنو کتونکو دا وخت موږ سره ارشد ولاړ دی، چونکې دا هر څه د ده د وړاندې شوي دي، ده نه تفصیلات اورو. ارشد څه واقع څه شوې ده؟ جی ستاسو ډېره مهرباني چې تاسو دې پورې راغلې او وخت هم راکړ. دا زه دې کې زما پسې یو ملګری راغلی د قلعه پل یوسف خان نومې دی، هغه ویل راځه د اسحاق د چینچي راوستې، زمونږ که مېلمانه راغوستې او د چینچي هغوی ته څه پیسو میسو قیصه وه، د 500 روپۍ پې وې، فیصله کې یې ورکړې وي په واک کې، هغه دوی بیا هغه پیسې چا ورکړې وې واک کې؟ پیسې د مشتاق دوی ورکړې وي اسحاق. چا له یې ورکړې وې؟ خټین له 500 روپۍ چې ویل ما ورکړي دي که نه. اسحاق زوی خټین له پیسې ورکړې وې؟ مشتاق زوی اسحاق خټین له پیسې ورکړې څه فیصلې دپاره. فیصله بیا ویل چې هغوی نه ده کړې، موږ له خپلې پیسې واپس راکړي دي غوښتلې، نو هغوی به ورته ویلې چې زه در کوم یا نن یا سبا. په دې کې خو دغه قصه وه د 500 روپو، د دغه جرګې قصه وه. بیا یې چینچي دلته خټین راغلی او د پل یوسف خان دې ته قلعه ته چینچي راغلی. د کوم ځای اوسېدونکی؟ د شوقدر. شوقدر دی. واو دلته راغلی مېلمه و؟ دلته راغلی مېلمه و. ویل چینچي ته وي اسحاق دې به وتلله، نو مالزه چې ری ولوتې ما پسې راغلی زه راورلوپدې، چینچي مې ترې روانه کړه، چینچي یې بوتله بره.
واپس هم هغه میلمه له خپله ورکړه مله زموږ خټین لم چینچي ورکړه خټین لم چینچي ورکړه موږ دا زموږ د کلي بې عزتي ده د علاقې بې عزتي ده چې د میلمه نه دلته چینچي اخلي ورشه پیسې په ورته کښېنه هلته پیسې د خپلې کلي کې ته ورپسې لاړ کلي شه. ته پسې لاړ شه بس هغه خبره ختمه شوه دوی هغه یو خوا لاړه دوی دې خوا لاړه قصه ختمه شوه موږ دلته ولاړو بیا چینچي را روانه وه مخکې ورسره ماشین والا و ماشین والا ما خدای شته نه پېژانده چې دا نه نو چینچي خو نه تا دی دغه کړه نه واپس کړه هغه که نه؟ چینچي خو موږ واپس بوتله هغوی له هغه د ما پیسې به دوی نور ته مې 500 روپۍ به له زه درکړم چینچي واپس بوتله نو چینچي بیا واپس بوتله چینچي م ترې راواخېستله هغوی له یې بوتله ورکړله قصه ختمه دغه ځي پورې ما ورته ویل 500 روپۍ دا به له زه درکړم اسحاق د خټین په ځای به له زه درکړم دا 500 روپۍ خو چینچي ورکړه دا زموږ میلمانه دي اوس د دې علاقې چینچي بوتله چینچي بوتله ښه نو بیا بیا د هغې نه هلته ولاړم قصه ختمه شوه موږ ویل ټول هلکان ملکان دلته ولاړو بره چې اوس ګورم چینچي م را روانه ده او مخکې د ماشین والا را روان دی او په دې لار کې را روانو او ځوانه چې بس بیا داسې وغوښتل زموږ په دې مخه سلام ملام مې په واچو ما چې څوک دی ما خو له هغه دغه نه وایي چې دوی به راسې ډزې کوي یا به دا کوي دې جومات خواله چې څنګه را ورسېدل دلته ډزې شوې بس بیا نور دغه شوي نه وي بس کسانو ته مې ویل تاسو اخوا دې خوا شئ کسان هم تې ماشومان هم مدرسې نه راوتي هم تې ډډې ته کړه او دوی دغلته بس یو بل باندې شروع وکړه ښه دې کې اوس چې څوک مړه دي د هغوی څه نومونه دي یو سجاد نامه ده او یو بلبل شاه نامه ده او نور زخمیان دي دې پکې کې خو اسحاق هم نه دی مړ او خټین هم نه دی مړ بس هغوی چې چا د کار و هغوی لاړه د خپې ویستلې وتښتېدل هغوی وتښتېدل او بې ګناه پکې مړه شو نه دا چې اوس کوم مړه دي دا چې کوم مړه دي دا دواړه بې ګناه دي نه بې ګناه څنګه دي د دې دا لانجې سره څه کار نشته نه دی خلاصې کو دوی د خپلو کشرانو پسې راوتو چې دا موږ جګړه ونه کړي خو بیا هم په هغه دغه کې په خلاصي کې دا لګېدلي دواړه خلاصي کې لګي واو دوی دواړه د 500,000 روپو د دوی سره څه کار نه و دوی سره څه کار نه و دوی دواړو خلاصې کو چې زموږ د خپل کشران دغه کو چې جګړې نه بچ کو یعنې علاقه کې تپوس کولی شي دا دواړه هلکان ډېر زبردست انسان و بلبل شام ښه انسان و او سجاد هم ښه انسان و 500,000 روپۍ باندې دوه کسه مړه شو درې زخمیان شو که نه کلی مران شو کور مران شو زه بیا د خدای پاک خلکو سره ښه وکړي د شپې پکې دا جرګه راپاڅېدله د علاقې سپین ګیري او هغه ډز باندې د 3 ورځو وکړو چې په دې 3 ورځو کې به تاسو په یو بل باندې هېڅ حرکت نه کوئ که کوم فریق وکړو دا به زمونږ به دا کوو جرمانې کورونه یو بل نه څونه فاصله کېږي دغسې مخامخ یعنې په منځ کې یو لار ده یو لار ده ښه یو لار ده بس دغه لارې نه یو مقبره یوه ده مقبره یوه ده یو ښه نو جنازې هم څنګه وکړئ جنازې بس یو مې وکړه بل پسې بله وکړه بل هم پسې وکړه یو ځای باندې وکړه ښه اوس څنګه چې کوڅې یو بل ته مخامخ دي منځ کې پکې مړي مو شو نو څنګه مخکې به څه کېږي نو مخکې خو دا لکه جرګې سره اختیار دی جرګې اختیار جرګې 3 ورځې ټایم ورکړی 3 ورځې ټایم ورکړه 3 ورځې پس بیا کینی او د دې بس الله عمل سلار جوړوي بس په هغې باندې بس خبره کوي دواړه فریقه چې هغه جرګې ته څه مناسب کار یا به کوي ګناهګار بې ګناه به هم پکې معلوم کړي او وړه پړ به هم پکې معلوم کړي بس هغې به فیصله کوي هر څونه پکې پړ معلوم کړي نو خبر نه خو خاورې نه شو اړولی چې سړي دوباره راوباسو که نه یا هغه دوی هلته کې دا دوا اوس موږ دا دوا کوو چې خدای دا زخمیان جوړ کړي چې دا نور نقصان چې دا دوه خو لاړو چې دا نور زخمیان دې خدای جوړ کړي موږ دا دوا کوو چې هغه حالانکې هر څوک دي صحیح خو موږ دا نه غواړو چې دا دې جوړ شي دی صحیح قدرمنو ما سره ابراهیم حاجي صاحب ولاړ دی دلته کې د ځای ته دعا له راغلی دی دوی سره هم څه خبرې کوو حاجي صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه حاجي صاحب زه پر دښمنو باندې پروګرامونه کومه کتلي دي ډېر خدای کوم لومبیا خو سنگر خانه تا ستا ټیم ته ټول ته دلته هرکلی وایم او ډېر ښه پروګرامونه دي او د هغې باندې مبارکباد وکړم یو سوال درنه بل کوم جی دا پروګرامونه چې کومه تاسو یې اورئ که نه هر سړی چې د 10 کالو دښمني وي او کورخانۍ ژوند هم وي خو فریاد کوي زما خیال دا چې دې سره به یو پیغام خور شي خو اوس په دې ورسېدم چې دا مایک چېرته کې ماتول غواړي لکه سرنګ خو نه راوړي که نه سنگر خانه داسې خبره ده چې دا خو د هر چا خپل دغه مطلب دلته درې قوت دي یو د بدۍ دی بل دا چې ستا دا ډیوټي ده کې به مطلب وایي چې مانا کې جہاں کو گلشن نہ کر سکے ہم کانٹے تو کچھ ہٹا دی گزرے سے جدر سے هم خبردار چې څنګه استاد دا کار دی چې موږ بلګي تبلیغ او خلکو ته بادا کو باقي نور الله پکې دغه کوي زړومبه خبر خدا کوم چې زه خپل تنګي بار صدر پښپړه سمزل بل دا زموږ مخکې جرګه او امن جرګه بیا موږ پښکلاوتي 400 په نوم بل جرګه جوړ کړه هغه هم زره ځلې صدر مخکې او اوس قومي اصلاحي تاریخ د چمګه 23 ځلو ته ورسو او زه دا غیم صدر یم
د الله په کرم سره 2300 موږ 302 جوړ کړې او دغسې په زرګونو چې کوم دي نو دا وړې دا نور د پټو د خلکو ادا شو. جی صاحب سوال دا کومه چې هغه منشیاتو والے سره خو به ټیک تربونه وي که نه دلته کې پرون 50,000 روپۍ نه وي چې دلته کې یو سړي له ورکړی به 50,000 روپو د نشواري له وجې نه دا معامله راغلی ده. ډېره خبره دا د نشواري دا به نه وي دا زموږ ټول جاهلیت دی. یعنې 50 روپۍ خو هېڅ هم نه دي د هغې دلته جرګه شته د هغه پور ماما دی خلک دي دلته مشران دي موږ دا جرګه کوو د هېڅ خبره نه وه او دل خلکو کې چې دی اوس دا معاشره نه ده دا یو هجوم دی خلکو کې برداشت ختم شوی دی که برداشت چا کې وی نو هېڅ هم نه دا زموږ ناپوهي ده موږ چې کوم دی په نوم مسلمانان یې په خوله باندې د زړه نه صحیح مسلمانان نه که زما ستا پلار مسلمان نه وی کېدای شي موږ به نه وی په میراث کې راته پاتې ده او د مسلمانۍ دغه کار نه کوو په قرآن کې دا چې ستا ګاونډي نه اروده شو او ته مو اروده شو تا خدای بخیم نه نن د ګاونډي نه ګاونډي ته ټول نه زیات مصیبت دی دغه دواړه هم ګاونډیانو رشته دارو خدا چې کوم دی نو ما تاسو ته ویل چې یاره ناپوهي ده او خلکو کې برداشت نشته او علم ورته نشته دویمه دا ده چې د یو بل قدر عزت پکې نشته چې رشته دار بل دا ده چې الله تعالی ټول نه زیات چې په کوم دغه خفه کېږي دا چې چا رشتې ختمې کړي زموږ خلکو دلته نن سبا رشتې ختمې کړي دي زموږ خلک چې کوم دی خور لور ته سپک ګوري دا ټول زموږ اعمال دي الله تعالی دې دغه وکړي دا ما تاسو ته وایي چې وشي د دې لپاره راپاسېدل پکار دي کار پکار دی دا دغه پکار د الله د رضا لپاره الحب لله والبغض لله که چا څه مینه ساتي د الله رضا لپاره او که چا څه بغض ساتي د الله د رضا لپاره نو دې کې تاسو ته زده چې دا راپاسې دا خبره به خدای پاک وکړي خو دغه ځوانان خو نه راځي نو خبره داسې ده چې دا ټولې به خو زموږ خو سوچ دا د حاجي صاحب چې دا سلسله په دې ځای ودرېږي نه دا داسې نه ده چې د دنیا اخري ماما او خورې مړ شو یا د اخري مرګونه وشو دا سلسله به روانه وي د خلکو هغه برداشت دې لیول ته را رسېدلی یو خو د بدقسمتۍ نر سړي په ټوټو باندې تمانچه تړلې ده کارتوس ولې په قرضو باندې راوړي جي په کور کې به یې د ډوډۍ درک نه لګي خو بس هغه به هم تمانچه راغېستي چېرته به یې په ټیک ټاک باندې کتلي یا به چې د انډیا په فلم کې کتلي او دغه نخرې پخري دي نو بیا چې مړی وکړي نو بیا په پردۍ کوټه کې په باران کې پې راسسېږي هغه ورته یاد نه بیا یې خور مور چې د عزت ژوند یې تېر کړی هغه بیا په پردو مینو کې په پردو کورونو کې همدغه شانته کې ذلیله کېږي نو حاجي صاحب مسله ډېره ګمبیره ده نو روانه ده ګوره خو لا تقنطوا من رحمت الله الله وایي زما د رحمت نه منه امیده کېږئ موږ چې کوم دی ما خلقت الجن والانس الا یعبدون الله وایي ما خپل انسانانو پیران د خپل عبادت لپاره پیدا کړي موږ نه پکار چې عبادت وکړو د دې دنیا مثال د سنگر خان ته رالی اوس به روانې نو دلته خو دا نه وایي چې دلته بنګلې جوړې کړم او کار وکړم او څه وکړم موږ چې دی نو دا ځای مستقل کړی د آخرت هم پرېښی دی چې هغه د نه ختمېدو ژوند دی کم نو خبره دا ده چې موږ اصلي کې خپل دغه وپېژاندار چا یو بل عزت هم وپېژانده دا مسلې ټولې ډېرې اسانې دي او نور خو د بابا آدم علیه السلام د وختونو دا قصې روانې دي به کېږي خو نه موږ له پکار دي چې کوشش وکړو او یو بل ته لږ اوږه ښکته کړو او کار وکړو انشاءالله دا به دغه شي بهرحال دا چې څه شوي دا ډېر غلط کار شوی ډېر ناوړی کار شوی اوس موږ له راپاسېدل پکار چې دا نور زیات نه شي او دا ختم کړو دا او دې کې چې کوم دی نو دا مشران او ټول علاقې له پکار دي چې دواړو فریقو ته کینو او دا خبره چې کوم دی زر تر زره ختمه کړو مننه حاجي صاحب خوشحاله اوسئ